أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. نننی درس کی انشاءاللہ العزیز سورۃ توبہ پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 15 آیات نمبر 119 20 21 درې آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. څنګه چې نه مخکې تیر شولو چې غزوه تبوک چې نو هغه قصه و د هغه ذکر ولو، نو تبوک کې نو هغه دوه ډلې د منافقانو ولي او درې قسمه چې نو هغه ډلې د مسلمانانو وي. بیا مسلمانانو کې یو اخرنۍ ډله چې د هغوی صرف او صرف د سستۍ په بنا باندې چې نو هغه پاتې شي ولو، نو لاول د هغې کې چې نو هغه د 9 کسانو تذکره وشوله او بیا هغه 3 صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین چې د هغوی معامله چې نو هغه وروسته شوي وه، نو پرونی درس کې هغې ذکر وشولو. نو څنګه چې د هغوی رښتیا وویلو او د هغې رښتیا په وجه الله پاک د هغوی ته نجات ورکړلو او د هغوی دغه صفت الله پاک قرآن چې دی نو هغه جوړ کړو او تر د قیامته پورې چې نو هغه ټولو خلکو ته یو قانون او دستور په طور باندې راولېږلو. نو دسی وس الله رب العزت د آیات کې هم د قوی چې اے د ایمان خاوندانو اتقوا الله، تاسو د الله نه ویریږئ، وکونو مع الصادقین، او تاسو مرګري شئ د رښتینو خلکو. د عقیدې په اعتبار سره هم، د معاملاتو په اعتبار سره هم، د معاشرت په اعتبار سره هم، د سیاست په اعتبار سره هم، د دنیا په هر لحاظ سره تاسو چې نو هغه د رښتینو خلکو چې نو هغه مرګستیا وکړئ، رښتینو خلکو سره چې نو هغه خپل نسبت جوړ کړئ. دنیا کې به هم کامیاب او کامران یې او آخرت کې به هم کامیاب او کامران یې. لکه څنګه چې دغه 3000 رښتیا وویلو، رښتینو خلکو سره صحابه سره چې نو هغه ځان یو ځای کړلو، الله دنیا کې هم کامیاب کړل او آخرت کې چې نو هغه هم کامیاب شول. دویم آیات نمبر 120 کې الله رب العزت چې نو هغه کسانو ته چې کم د پتور د نفاق سره چې نو هغه پاتې شي ولو، نو اوس دغه کسانو د پاره چې نو هغه پدې کې ترغیب چې نو هغه ذکر کوي. نو الله وی ما کان لاهل المدینه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله، د دې لپاره چې نو هغه دا جایز نه و، مناسب چې نو هغه نو د مدینه اوسیدونکو لپاره او کم چې د دې سره آس پاس کم کلی او باندې وي، نو هغه کلی او باندې خلکو د پاره دا مناسب نه و ان يتخلفوا عن رسول الله، چې دوی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې هغه وروسته پاتې شي. اوس ولې مناسب نه و؟ نو الله د هغې ذکر کوي ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، او نه د دې لپاره چې نو هغه دا هم مناسب نه ول چې دوی ته چې نو هغه خپل ځانونه دوی زیات خواږه وګڼي د حضور د نفس نه، چې کله نبی علیه الصلاة والسلام بذات خودو بنفس نفیسو چې د الله پیغمبر چې نو هغه مبارک ذات دی او هغه وجودو چې حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمای وی په الله قسم ما رخم هم چې نو هغه مسکړل او د حضور علیه الصلاة والسلام لاس مې هم مسکړلو، ما ته د رخمونه د حضور علیه الصلاة والسلام لاس چې نو هغه زیات نرم چې نو هغه ملایم میلاو شولو، ما چې نو عطر کې خوشبویانو کې چې نو هغه ما مشک او عنبر هم بوی کړی دی، خو د حضور چې نو هغه د ذات مبارکه د وجود چې کومه خوله وه، نو په الله قسم د حضور د خولې خوشبو دا د مشکو د عنبرو نه هم زیاته خوږه وه او زیات چې نو هغه خوشبوداره وه. نو الله وی د دې دپاره څنګه مناسب شو چې هغه پیغمبر په دغه نرم او ملایم وجود سره
مخکې وروسته ټول واړه غټ ګناهونه ټول معاف په دغه نازک او نرم ملایم وجود سره اوزي هغه خوشبو معطر وجود سره چې نو هغه حضور علیه الصلاۃ والسلام اوزي دومره لږ اوږد چې نو هغه سفر چې نو هغه طی کوي او دغه مشقت چې نو هغه برداشت کوي او تاسو چې نو هغه پاتې کېږئ ګرمي ستاسو د پاره ده حضور د پاره ګرمي نه وه مشقت ستاسو د پاره او د هغه د پاره نه و ولږه تنده ستاسو د پاره وه د هغوی د پاره چې نو هغه نه وه نو آیا تاسو چې نو هغه بیا ولې دا پاتې کوئ نو ستاسو د پاره د سره د دې گنجایش نه و چې تاسو پاتې شوي وي چې حضور په ذات خود په دغه کې حصه اخیستله نو تاسو له په طریقې اولا چې نو هغه حصه اخیستل دا په کار ونو او تاسو خپل ځانونه چې نو هغه زیات ګڼئ یعنی تاسو ته خپل ځانونه چې نو هغه زیات خواږه دي د حضور د ذات نه حالانکې حضور ذات خو چې نو هغه د هر چا نه اولا او مقدم دی حدیث مبارکه کې راځي الله پیغمبر فرمای لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین په تاسو کې یو کس هم چې نو هغه تر هغه وخته پورې کامل مسلمان نشي کېدلی تر څو پورې چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام د هغه ته چې نو هغه د خپل اولاد نه مور و پلار نه او د ټولو خلکو نه زیات چې نو هغه محبوب نه جوړ شوی نو تاسو څنګه خپل نفسونه د حضور د نفس نه چې نو هغه غوره ګڼئ چې حضور زین تاسو له په طریقې اولا چې نو هغه په کار ول ذلک بانهم لا یصيبهم ظمأ الله وی دا ځکه چې نه رسېږي دوی ته چې نو هغه څه تنده ولا نصب او نه ستوماني ستړیوالی ولا مخمصة او نچنینو اولگا فی سبیل الله د الله په لار کې ولا یطؤون موطئا او نګدي دوی قدم نه پامال کې دوی ځمکه موطئا یو لار یوځای یغیظ الکفار چې دوی په هغې باندې چې نو هغه غوسه کوي خفه کوي چې نو هغه کافران ولا ینالون من عدو نیلا او نه حاصلېږي دوی ته د دشمن نه سمالي غنیمت الا کتب لهم به عمل صالح مگر دا چې د دوی د پاره په دغه هر یو قدم هر یو سیس باندې هر یو تکلیف باندې د دوی د پاره یو عمل صالح چې نو هغه لیکل کېږي نو الله وی د دې په وجه هم تاسو له چې نو ورسته پاتې کېدل نول پکار ځکه دا خو لوی چې نو هغه مقدس جهاد ولو فی سبیل الله چې نو هغه ولو الای کلمت الله د پاره چې نو هغه ولو او په دې کې هر مشقت په بدل باندې د الله طرف نه عمل صالح چې نو هغه میلاویدلو نو ځکه الله وی ما کان لاهل المدینه ومن حولهم نو د اهل مدینه او کم چې آس پاس کلیوالو د دې کې د یو سړي د پاره هم دا مناسب او جایز نه و چې دوی پاتې شوی بیا انسان چې عام کم عمل کوي نو د یو عمل چې کله دی وکي نو دغه یو عمل د لس چند چې نو هغه ثواب ملایږي خو کله چې انسان فی سبیل الله یو کار کوي الای کلمت الله د پاره چې نو هغه نو بیا د انسان ته په یو قدم باندې چې نو هغه وسونه کوي ملایږي یو روایت کې چې نو هغه اول لاکه پورې چې نو هغه راځي چې د بیا په دغه د فی سبیل الله د برکت په وجه باندې دا بیا دومره چې نو هغه ثواب سیوا لري لکه مثال په تور کې اوس دوه کسان چې نو هغه د کور نه راوتل جماعت ته چې نو هغه راځي د ماسخوتن مانځه لپاره نو دا یو صرف د دې لپاره راځي چې زه به مونځ وکم او د مانځه نه وروسته به واپس بیا کور ته راځم نو دی چې کله په دغه نیت باندې رالو نو د په هر یو قدم باندې لس نیکۍ میلاو شوې لس ګناهونه چې نو هغه معاف شول لس درجې اوچتې شولې دویم کس چې نو هغه په دغه نیت باندې جماعت ته راځي چې زه به جماعت ته لاړ شم مونځ به وکم او د مونځ سره چې نو زه به د قرآن پاک د درس چې نو هغه واورم که حدیث وایي چې د حدیثو درس چې نو هغه به واورم دین چې نو هغه به زده کم په خپل عمل کې به راولم مخکې مې چې نو بل ته رسوم نو وس د دې سړی چې نو هغه هر قدم دا فی سبیل الله شلو د په یو قدم ادنا نه ادنا اوسو نیکۍ ملایږي اوسو ګناهونه به معاف کیږي ځکه یو چې نو هغه فی سبیل الله شلو وسو د الای کلمت الله د پر د الله دین از د کې د دې پنیت باندې را روان شو نو بیا د ته دا ملایږي او دغه شانت بیا د اولا کو پوره والله یضاعف لمن یشاء الله چې چاله غوړ څومره اخلاص پاغي بیا نور هم سیوا کوي نو په دغه نیت باندې چې وس راځي اوس وګوره دغه لسمنټ چې نو هغه پاو صحت دغه پوجا باندې انسان ته څومره مقام ملایږي اوس دغه الای کلمت الله کدا چې نو هغه د جهاد فی سبیل الله کې وي کدا چې نو علم دین د حاصلولو د پاره وي کدا د علم دین چې نو هغه د دین د خورولو د پاره هر نسبت باندې چې واغستل شي نو ځکه الله وی په دې باندې دوی ته په هر یو قدم
دغه ملایدل. او بیا په دې کې چې انسان ته کومه ولګه ورسي، کم ستړی ورسي، کم چې نو هغه تند ورته ورسي یا بل یو کم تکلیف ته ورسي، نو د دغه انسان ته جدا الګ چې نو هغه بیا جدا هم ثواب ملایږي. ان الله لا یضيع اجر المحسنین، الله رب العزت نه ضایع کوي چې نو هغه د نیکی کوونکو اجر دا وي چې نو هغه ثواب. ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره، او دغه شانتي الله وي نه خرج کوي دوی چې نو هغه لګ مال یا ډیر ورکوټه یا غټ لګ یا ډیر. ولا يقطعون واديا، او دوی چې نو نه قطع کوي یو وادي الا كتب لهم، مگر دا چې دا د دوی لپاره لیکل شي. لیکل مقصد نو هغه دا ده چې په ورځ د قیامت دا به د انسان د لپاره دغه ځمکه، دغه ونه، دغه بوټي، دغه خاوره، دا به د انسان د لپاره چې په ورځ د قیامت باندې گواهی دی به بیا الله په دربار کې نو هغه گواہی ورکوي. لکه څنګه چې سورۃ زلزال کې راځي چې په یو هغه ورځ باندې تحدث اخبارها، چې په کومه ورځ به د ځمکې خپل خبرونه چې نو هغه راوبس پړي، خپل خبر چې نو هغه به ظاهر کړي. صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین ته پوښتنه کو الله رسول څنګه چې نو ما اخبارها د دې خبرونه بسې. نو حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې چا په دې ځمکه باندې ښه کار کړی یا بد کار کړی، نو دغه ځمکه دغه ځای به په دې انسان باندې چې نو هغه گواهی. دیو جنا خو ځکه ویل کېږي وایي تاسو چې کله جماعت کې نفل یا صدا کوئ یا بل ځای کې په یو ځای باندې مه کوئ. وجه چې نو هغه دا ده چې کله دلته هم وکړل، دغه ځای دې هم وکړل، هغه ځای دې هم وکړل، بهر دې هم وکړل، دا ټول څونه چې نو هغه پتا باندې گواه شولو. او که اوس په دغه یو ځای باندې چې نو هغه ولاړې ټولو چې دا ماړق ته پرې دی او نه په خپله بیا به دغه یو ځای رباني گواهی. نو بهرحال الله چې نو هغوی ولا یقطعون وادیا الا کتب لهم، دوی چې نو هغه یو وادي نه قطع کوي، یو ځای چې نو هغه نه په عمل کوي، نه توی کوي، الا مگر دا چې نو کتب لهم لیکل شي د دوی دپاره چې نو هغه لیجزیهم الله احسن ما كانوا یعملون، دپاره د دې چې ورکړي الله رب العزت دوی ته چې نو هغه ډېر غوره هغه نه چې کم دی عمل کولو. ځکه الله رب العزت چې نو هغه غنی ذات دی او الله رب العزت کریم ذات دی. نو انسان د خپل وس خپل شان مطابق ورکوي. نو د الله رب العزت چې کم شان دی، نو ځکه الله پاک وایي احسن ما كانوا یعملون، دی چې کوم عمل کولو د هغې نه به الله ولا ډېر لوی چې دی نو هغه جایزه او بدله چې دی نو هغه ورکړي. الله دې موږ د دغې مستحق کړي. یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان خاوندانو، اتقوا الله، ویریږئ د الله نه، وکونو او شئ مع الصادقین، چې نو د رښتونو سره. ما کان لأهل المدینة، نو جایز نو مناسب مدینی والو له، ومن حولهم او کم چې چار چاپیر د دوی وو، من الاعراب د کلو والو نه، ان یتخلفوا دا چې دوی وروسته پاتې شي، الرسول الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، ولا يرغبوا او نه دا چې دوی زیات وګڼي بانفسهم خپل ځانونه، ان نفسه داغه د ذات نه، داغه د نفس نه، ذالک بانهم دا ځکه چې دوی لا یصیبهم نرسیږي دوی ته ظمأ تنده، ولا نصب او نستړی والی، ولا مخمصه او نه اولګه، فی سبیل الله د الله په لاره کې، ولا یطؤون او نه دوی په عمل کوي، ولا یطؤون او نږدي دوی قدم موطئا په یو ځای، یغیظ الکفار چې خنا خپکي هغې باندې کافران، ولا ینالون او نه دوی حاصلوي من عدو د دشمن نه نیلا څه کامیابي مال غنیمت، الا کتب لهم به مگر لیکلی شي د دوی دپاره په هغې په بدل باندې عمل صالح یو عمل صالح. ان الله بشک الله پاک لا یضیع نه ضایع کوي اجر المحسنین اجر د نیکانو. ولا ينفقون او دین خرج کوي نفقه خرج صغیرة کوړ کوي، ولا کبیرة او نلوی، ولا يقطعون او دین قطع کوي نچنینو هغه پر کوي وادین یسو وادي، الا کتب مگر لیکلی شي لهم د دوی دپاره، لیجزیهم الله دپاره د دې چې جزا ورکړي بدله ورکړي دوی ته الله، احسن ما کانو ډېره غوره ډېره ښه د هغې نه یعملون چې دوی به کولو.